اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا عباد اللہ المخلصین اولئک لهم رزق معلوم. د دې زینا بشارت ذکر کئی د پارا د مومنانو او دا بشارت کامل بشارت دے او پدې کې د وو انعاماتو تذکرہ هم ده او دا وو انعامات د پاره د جنتیانو دي. اوس اول کې الا راوړه، دا الا استثناء منقطع ده، نو چې استثناء منقطع شو نو الا بمانا لیکن شو، نو چې الا بمانا لیکن شو نو مانا بداغه مطابق کو. نو قرآن وی بسم اللہ الرحمن الرحیم الا عباد اللہ المخلصین، لیکن دا اللہ آغا بندگان المخلصین چن شوی دا پارا دا توحید یا خالص شوی دا پارا دا توحید. سعید جی اولئکا دغا کسان لهم ددوید پارا رزق معلوم، رزق مقرر دے، رزق مقرر دے. یرا دا رزق بسی نو دا فواقع اے دا بدل شو دا رزق نا چی میوی دی سدی میوی دی وی میوو تا چا رزق ویل لے الکا قرآن ورطا ہوئی تا نور سکای ویا قرآن ورطا رزق ہوئی. اولئیکا دغا کسان لهم ددوید پارا رزق مقرر دے چی میوی دی وهم مکرمون او دویب عزت من کلیشی فی جنات النعیم پا جنتنو دا نعمت کی، پا جنتنو دا نعمت کی. او څنګه به عزت من کړی شي وګ ورته کېده علی سرور متقابلین په پلنګونو باندې په تختونو باندې متقابلین یو بل ته مخامخ ناست وي یطاف علیهم او چلولی کېږي به په دوی باندې بکأس من معین جامونه ډک د شرابونه، جامونه ډک د شرابونه. سورت نبا کې راځي که نه وکأسا دهاقا داسی جامونه شړپیږي به داسې وکأسا دهاقا شړپیږي به داسې. الله دې موږ ټولو ته نصیب کړي. او داغه شراب نه دي که نه چې ته د ناز نبات نه راوړې، دا جدا شراب دي، دا څه کوپی موپی نه ده، دا سم شراب دی. اللہ دی منگ ټولو ته نصیب کی. نو ځکه یې وی یطاف علیہم چلو لے کیږي به په دوی باندې جامونه ګلاسونه ډک د شرابونه بیضاء سپین رنګي لذت للشاربین خوند به ورکوي څکونکو ته. داسې خوند به یې پکې داسې که نه مړېدل خو به شته نه، دا خو د خوند لپاره دی. جنت کې خو هر څه د خوند لپاره دي، ځکه چې لوږه خو نقص دی که نه عیب دی، او جنت د عیب ځای نه دی. هلته که څه خوري نو د خوند دپاره، که څه څکي نو د خوند دپاره، که څه اچوي نو د خوند دپاره. خوند یې خوند دی. په دنیا د خوند ځای نه دی، خوند ځای جنت دی. نو ځکه یې وی بیضاء سپین رنګي، بعضې معنی کوي وی تک سپینا. نو صحیح ده، لفظي معنی ده، موږ به بد نه ویو.
سپین رنگی او خوان ورکون کی للشاربین دا پارا دسکن کو لا فیہا نبوی پدی شرابوں کے غول سردردی سردردی با پکی نہیں دا دنیا دا شراب چی سڑے اس کی گنا نو پا سر باندے چکر و درد راسی نو دیکھ بدا نہیں اے دویم نمبر مانا کوما لا فیہا نبوی پدی کی آفتنا غول مانا آفتنا دا دنیا شراب اس کا تش آفتنا دی خور با نہ پیجنی مور با نہ پیجنی لور با نہ پیجنی اس سوک بوم نہ پیجنی پردہ راشی کا نا دا شادوگانو پا شانتی ٹھوپو نہ بوائی یا درم مانو کا لا فیہا نبوی پدی کی بدبوئی دا دنیا کا چوز کی خلوازی سم ڈڈوزی خیج سم ڈڈوزی خیج او کتا سو خیال کری کا نا دا شرابی چی کل شراب اس کی نو دے چی چاسر خبری کی دے پا خلا لاس سیک دی ولی اگا ڈڈوزتی نراوانی او دا لاسا ڈڈوزک کل نا کل خو پا گداسی چی نوری ڈڈوزی پا کیوں مو کی نوری ڈڈوزی پا کتی نو مو پئی کی نو داغا شراب ندی خواہ نبا پا دی کی سردردی وی نبا پا دی کی ایسو دوی آفتو نہیں او نبا پا دی کی بدبوئی بئی اے مخی تخوا کیدا ولا هم او نبا دوی عنها پا سبب دسکلوں دا شراب دا جنت ینزفون مدہوش انکریشی نشب انکریشی نشب پا کیوں نہیں خواہ ینزفون مدہوش ینزفون نشا ولا هم او نبدوی اے پا سبب دسکلو دا شرابو دا جنت مدہوش کریشی نبا پا نشا کریشی دیکھا جدا دا خون لپارا دی او دالا سکای وعندهم او دوی سرب آوی وعندهم دیکھا دانا چی یو انگا پا بل بنگا نانا یوزے ہوئے انگا بنگا نا یوزے بوسروی یوزے جوختی یوزے بیان دا حرور آگے وعندهم او دوی سرب آوی قاثرات الطرفیہا بند یعنی بند لرون کی دا نظرون او اخپل پخاوندانو باندی بند لرون کی دا نظرون او اخپل پخاوندانو باندی سم اقصد دا غوی نظر با پا بل چانا چوتیگی که چوتیگی نو صرف اخپل پخاون با چوتیگی دا سی خوری بئی خواه دا سی خوری بئی دا دنیا دا کار سمرز برگا شوا خو پا دی بورکی پا دی سوری کیا خوادی خواو گوری لگوانی لو ازبرگ ولی نشوا خود ور پا دی چون کی یا دا بورکی پا دی سوری کی خوادی خواهو نظر دوڑاوی کنا خود دا با آغا نی صحیح دا با آغا نی دا دی نظر کچوتی گی که دا دی نظر که پچالگی نو اخپل پا کور والا باندے بل چا باندے با نا دا دی نظر چوتیگی او نا بلگی دا سیدی خوا او دویمہ مانا ارتکوما وعندهم او دوی سرب آوی کتکون کی دا نظرون او اخپل دا خاوندان او پا مخ کی لوجع دا کمال حیانا لوجع دا کامل حیانا خاوندان او پا مخ کی بسترگی دا دنیا غمانی خاون غریب سترگی کتا دی دا خضی آغا چوتی چرتا وی ایولی تتلو ما دا ٹیم دا راتلو دے وی زخو راتلم خو آغوی لغونی سترگی کتا دی او دا جنت دا خوری دا دوی سترگی با خواندانو پا مخ کی اب اس را خبری کی دو با دا سی کتا گوری روغوانی دا سی حیات وجن با لغونی تو گوری بیا با کتا گوری بیا با یاسو بیا دا دی زان لخوان دے گا دا چکل طالبانو تمنگوی وقا پیڑی را خوبار حال کتا مستورات تی نو سے نشو ویلے خود دی زان لے خوان دے او نظارہ دا دا دویم مانا نوری پا کم گڑی مانی دی اگا نکوما پا سورة رحمان کی با انشاءاللہ کوما دا سی ہوری چی دا خاوندانو نظر
بندیږي به په دوی باندې. څه مقصد د دوی نه علاوه خاوندان به نور چاته نه ګوري. داسې حسن به ول الله ورکړی، هر یو به خپل خپل هغې ته ګوري، داسې حسن به چې نور مخې ته ځې نو بیا په رحمان کې لاړ شو، سورت رحمان کې. صحیح ده جی. دغه دوه معنی ډېرې دي. نورې معنی چې کله موږ بیا طالبانو ته کوم موږ په ګډېر ده نو طالبان د جنت دا حورو شمار چې راشي دې ته غټ خوشحالېږي. زما خو خپل مزاج هم لغونې ټوکه ټوکه پکې زه کومه هغوی لوی په چروت کې لوی چروت کې او یقینا د جنت شمار دی که نه. مولا چې هغه تقریر کو د حورو بیان کوه داسې به یې داسې به یې داسې به یې. بابا نه معذرت یو بابا پکې ناست ډېر په مینه باندې غوږ ورته ایښی چې کله به مولي صاحب د حورو خبره کوله بابا به تاسې خاندله، خو چې کله مولي صاحب په آخره کوي وي د دنیا دا ښځه نه ده دا به دغه حورو سرداري. بابا صادر داسې ټکو اوږه واش وي چې خبره پلانکۍ ته شوه نو لاړه پلیته شوه وي، چې خبره پلانکۍ له لاړه نو لاړه پلیته شوه. دې غریبانانو خو زړه چاودی دی نو نو ځکه یې دی. بهرحال نورې معنی به انشاءالله سورت رحمان کې کوم که الله ژوند را کړي که زندګي. نو ورپسې څه وایي عینون یې ووی دا خبر د مبتدا ول راوباسه. هن وي به د دوی غټې سترګې غټې سترګې به دا سترګو دا سپین نه دی دا به تک سپین وي، د سترګو دا تور نه دی دا به تک تور به وي، او دا سترګو دا باړه نه دي دا به داسې کته داسې رامات غونې ساجیبه غونې انداز به وي که نه. تفاسیرو هغه انداز درته نه شم ویلی که نه. دا روزي نه دي د دې به ځان له خوند دي. دا نقش و نگار چې بس سړی ما ورته کتی نو تفاسیرو سپریخي نه دي ښه سپریخي نه دي خو ځای دې پرېږدمه په وجه د تور سرو. صحیح ده جي. نو ځکه یې ځای وایي وي به د دوی غټې غټې سترګې غټې غټې سترګې دا نه چې بکې سترګې دا بکې سترګې خو په سړي ساډوبي راولي. غټې سترګې جدا دي او بکې جدا دي په دې کې فرق دی. غټې سترګې دا حسن دی، بکې سترګې دا حسن نه دی دا عیب دی. لکه څه په بکه بکه راته ګورې نو یاد ساته غټې سترګې به وي بکې سترګې به نه وي ښه ځکه چې حسن دی که نه بشارت کامل دی که نه. نو چې بشارت کامل دی نو کامله خبره به کوو. صحیح ده. نور تفصیل به انشاءالله په صورت رحمان کې کومه. نو ځکه یې ځای وایي ورپسې ګوره کأنهن گویا چې دوی دا سپیکر چاره شوی نه تاسو ته آواز راځي تاسو ته آواز راځي سپیکر چاره شوی نه دی आवाज तब राजी जी आवाज का अन्ना होना गोय आंची दी बाइद मकनूना आ गई दी पटी सातले शवी आ गई दी पटी सातले शवी समझ सादा बाजू यार स्पिन ना यौदम स्पिन वाले दा हुसन न दे माना یودم سپینواله دا حسن نه دی. ها په دې سپینوالي کې چې لغونې سرخوالی دا حسن دی، په دې سپینوالي کې چې لغونې غنم رنګوالی دا حسن دی. پوهېږي به حساب بعضو خبرو باندې اشارو پوهېږئ که نه. اوس یودم سپینوالی نو خلک ورته وي لر چې دا سپین پټې روکشه نو دا خو حسن نه دی اواز سپین پټ دی حسن جدا شی دی. صحیح ده جی. دا تفاسیر نو ځکه یې ځای وایي کأنهن گویا چې دوی اګی دي پټې ساتلی شوي پټې ساتلی شوي. او خصوصا ګوره په دې دا چې کوم بعضې وایي شترمرغ د هغې څه تشبیح ورکړه فلان موږ وایي لکه په دې نه پوهېږو دا د هغوی حسن و جمال طرف ته چې بلکل څه ګرد و غبار یو دم سپینوالی نه سرخوالی غنم رنګوالی دا به پکې موجود وي او چې دا موجود وي نو حسن نور سیوا کېږي. دا لاسه کوي جنتیان به په حجره کې راټول شي دا حجره ما وویې ښه
صحیح ده که نه؟ د دوی به د ناستې ځای بیټک به راټول به شي، ناست به ګپ شپ به لګوي، یو به بګي هلکه د دنیا څه خبره مبره خو راته وکړه که نه مړه، بل به وایي هلکه زما یو ملګری و یار، هغه خبره به شروع شي. جنت کې به خو ګپ شپي که نه؟ نو ځکه یې ځای وایي فاقبل بعضهم پس متوجه باشي بعض د دوی علی بعض یتساءلون بعض نورو ته یتساءلون تپوسونه به کوي د یو بل نه، تپوسونه به کوي د یو بل نه. قال او به وایي قائل منهم یو وینکې منهم د دوی نه څه به وایي وی ان کان لی بېشکه و زما د پاره یو دوست قرین، یو دوست، او دا هغه دوست ته وایي که نه چې ته په لاره تلې اصل برابر خیر جوړ تکړه، بس هغه مینه محبت په دې کې نه ښه، دا هغه دوست دی. قرین په لاره تلي یا په یو ځای کې ته کېناستې هغه راغی کېناسته خبرې مبرې اترې جوړې شوه ګپ شپه، دا هغه ملګری. صحیح ده جي، هغه ملګري ته اشاره کوي. زه خو یم پرېږدئ سپیکر خوند نه کوي، اواز په زوره دې غریبانانو ته بیا رسي یا نه رسي ځي. قال قائل منهم ویل یو وینکی منهم د دوی نه بېشکه و مالا یو دوست، یاره هغه به څه وي وی یقول وی به انکا آیا یې ته لمن المصدقین خامخا د تصدیق کوونکو نه. دا اوس نور پرېږده دې طرف ته راشه. انا لمدینون آیا موږ له به بدل راکړی شي، آیا موږ له به جزا راکړی شي، آیا موږ به بدل راکړی شو نه یو، آیا موږ له به بدل راکړی شي کله اوس واپس بره لاړ شه. اذا متنا کله چې مړه شو موږ وکنا او شو موږ ترابا خاورې او اډوکي. آیا ته په دې خبره یقین کوي چې موږ له به بدل راکړی کېږي او کله چې موږ مړه شو خاورې شو اډوکي شو؟ دا خبرې ما ته کولې. نو په دې کې به بل ملګری ورته وینا وکړي قال او به وایي هل انتم آیا یی تاسو اخکاره کېدونکي هغه ته کتل غواړې؟ دی بویاو پس اخکاره به شي پس وی بني هغه لاره فی سواء الجحیم په میز د جهنم کې، دی په میز د جهنم کې به وتی د بلول دی بوته ویناو کی. قال او به ورتا دا جنتی مرګره تالله قسم په الله قریب وی ته چې زه دې غورځولې وې، لتردین معنا چې زه دې هم غورځولې وې، یا زه دې هم خطا کړی وې، یا زه دې هم هلاک کړی وې. ولولا نعمت ربي که نه وې نعمت د رب زما په ما باندې لکنت من المحضرین خامخا وم باز د حاضر کړی شونا په جهنم کې. او نعمت نه مراد څه دی؟ عصمت دی. نعمت نه مراد څه دی؟ توفیق د ایمان دی، توفیق د ایمان. افما نحنو عبارت راو باسا انحنو مخلدون آیا منگ با ہمیشہ جوندیوں او منگ با ہمیشہ پنعمتنوں کیوں. اے وسوایا افما نحنو او نیو منگا بمیتین مڑکی دن کی، مرگ لار ختم شو. ورپسې سوی الا استثناء متصله کا سیوا د مرگ زمنگا الاولا دنیاوینا، سیوا د مرگ زمنگا دنیاوینا. وما نحنو بمعذبین او نیو منگا سزا را کړې شوی، سزا را کړې شوی. ان هذا له الفوز العظیم یقینا دا هم دا کامیابی لویا. لمثل هذا دا پارا دا مثل دا دی فلیعمل العاملون پس عمل دی او کی عمل کون کی.
سو کی عمل کون کی ویما آواز تاسو ته راځي آواز راځي تاسو ته ها نه پوهېږم زه صحیح ده بیا سبا سیوا د مرګ زمنګه الاولا رومبنینا مراد دنیاوی نور او نه یو منګه عذاب را کړی شوي دې ځای پورې وشو الله رب العزت زمونږ دا درس په خپل دربار کې قبول او منظور کړي بالخصوص زما د مور او پلار لپاره زمونږ د نیا نیکونو لپاره زمونږ د تمام اساتذه کرامو د شیوخو لپاره د تمام اهل حق علماو لپاره طلباو لپاره طالباتو لپاره ستاسو لپاره او دغه شانتي زمونږ د لپاره زمونږ د اهل و عیال لپاره زمونږ د وړو لپاره زمونږ د کور والو لپاره الله رب العزت د ذریعہ د نجات ذریعہ د خلاصۍ ذریعہ د بخانه وګرځي او چې څومره مسلمانان د دنیا نه رخصت شوي الله یې د ټولو بخښنه وکړي او چې څومره بیماره دي الله یې ټولو له شفای کامله ورکړي الله یې زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي الله یې زموږ د ټولو خاتمه په ایمان نصیب کړي او خاص کر په وخت په ځنکدن دا ښایسته کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله الله یې زموږ په جواب باندې جاری او ساری وساتي واخر دعوانا الحمدلله